چې کوم یو انسان کې حیاي الله په مصایبو کې چې کوم دی هغه په خپل باندې دفاع کوي. که چېرته کې څوک د حیادار ته مخامخ کېږي درې حیادار حیا غورځول غواړي یا د بې عزتي کول غواړي نو هلته کې الله په خپله باندې د دې حیادار دفاع کوي. او چې یو انسان دفاع الله په خپله باندې وکړي نو ته پوه شې چې دا انسان د الله په نظر کې او د الله په نسبت باندې څومره لوی اعلی دی. نو د حیادار په رزق کې الله هم برکت غورځوي. د حیادار هر قسم مصائبو کې الله تعالی نصرت در انسان کوي. او د حیادار چې کوم دی څوک هم د حیادار سره دشمنی ساتي نو الله په خپله باندې د حیادار دفاع کوي. قرآن کې بلا واقعات پرې موجود دي. قرآن شاهد دی چې چا د حیا نه کار اخیستی دی الله د څومره سختو مراحلو نه دی راایستلی دی. خلکو څومره کوششونه د بې عزتۍ کړي خو الله په خپله باندې د دې حیادار انسان دفاع کړي. قرآن کې د بیبي مریم د عمران لور بیبي مریم چې کوم دی د هغې واقعه بیانېږي د حضرت عیسی علیه السلام مور ده. دی د حیا او د پاک دامنۍ زندګي تېره کړه ځکه دا د مور په خېټه باندې ده. مور نظر امنه خدایا انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. الله زما په خېټه چې کوم بچی دی کوم ماشوم دی دا ما ستا لپاره نظر کا وقف مې کا خدای زمانه قبول کا. الله فرمایي فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. درې خدا خیالو چې دا به هلک کېږي نو دا به زه آزاد کړم او بیت المقدس کې به دا خپل سبق وایي او د بیت المقدس صفایانې به کوي خدمت به کوي. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. کله چې وزېږوله نو دی ووایي چې خدایه ما خو جنۍ وزېږوله ولیس الذکر کالانثى. هلک خو د جنۍ په شانتې نه الله چې کوم دی د مریم لا عجیبه مرتبه ورکوله. دا مریم ته الله قبول کړه فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. هغه ماشومه دا مور په غېږ کې راواغسته او چې کله یې راواغسته راوړه بیت المقدس ته. بیت المقدس کې د دې مریم پلار چې کوم عمران دا د بلا علما استاذ د بیت المقدس استازو بلا شاګردان د ناستې او تورات لیکي په خپلو لاسو باندې ناستې رغه شانتې او بیا وفات دی. د ښځې چې کوم دی حنا نومې دی ډېره خپله لور بیبي مریم ویوړه هلته یې وړه چې دا خو ما منښته کړې وه نظر مې منلی و یو کس به اوس درې ذمهوارېږي او یو دا خو ماشومه ده دا به لویه او بیا به دلته کې سبق دا زده کوي دلته کې به وکفلها زکریا. الله د مریم کفیل چې کوم دی نو دا زکریا علیه السلام وګرځو ځکه د زکریا علیه السلام ښځه چې کوم وه بیبي دا د دې مریم ترور وه او ترور او مور په مرتبه یې وي نه دا به کور ته وي چې ترور به چې رانو لوی الله فرمایي وانبتها نباتا حسنا. الله د دې نشونما په ډېر ښکلې طریقې سره کوله. مفسرینو لیکلي یو ورځ کې به دومره لوی ده لکه بل ماشوم چې کال کې لویږي. او بیا هغه بیت المقدس کې مریم سبق وایي زکریا علیه السلام هغه وله په دې بیت المقدس کې جدا کمره جوړه کړه. وایي چې کله زکریا علیه السلام سبق ورته وایي خو چې کله زکریا علیه السلام وزیره بار نه پسې تاله ولګوي کله چې به زکریا علیه السلام راغی تاله به یې کولاو کړه وجد عندها رزقا خوراک ورسره پروت خو خوراک به د مختلفو موسمونو د یخنۍ خوراک به اوړي کې پروت و د اوړي هغه به ژمي کې پروت و بې موسمه خوراک. زکریا علیه السلام به پوه شي چې دا خو د چا انسان راوړی خوراک نه دی ځکه دا خو بې موسمه ده بې نیټې دی او هغه ټیم کې خو دا سټورونه وغیره ونه چې موږ وایو دا سټور شوی مال دی تازه مال دلې به ټیم په ټیم باندې راتله نو ورته یا مریم انا لک هذا. مریم د کوم ځای نه خوراک راځي قال ومن عند الله دا د الله د طرفه چې دی نو راځي. مریم یو پیرا الله قرآن کې فرمایي قرآن کې چې کوم دی نو ثابت صورت سورې مریم الله قرآن کریم کې ثابت د مریم په نوم باندې او صورت چې دی نو نازل کړی دی. هلته کې چې کوم دی الله تفصیل بیانوي کله چې مریم لګیا را بیت المقدس کې زندگی بسر کوي او دې داسې یو طرف ته پرده وکړه د غسل دپاره هلته چې کله ځان ته راسې پردې مردې ولګولې غسل دپاره الله جبرائیل علیه السلام راولېږه. جبرائیل علیه السلام ورغی د یو انسان په شکل کې ورغی اوس درې پاک دامني ته ګوره کله چې ور مخامخ شو مریم ویرېده او داسې وی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا زه په رب سره په رحمان سره ستانه پناه غواړم که ته پرهیزګار او متقي انسان یې زما خواته رانږدې نه شي. جبرائیل علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو ویرېده نه ده ورته وی چې زه د الله د طرفه یو فرشته او قاصد یم
لأهب لك غلاما زکیه د پاره چې تاله هوښیار ماشوم چې کم دی نو دا درکم نه دی ورته انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه زما به هلک څنګه کیږي نه خو ماته څوک انسان را رسېدلی دی نکاح مې نشته او نه چې کم دی ولم اکو بغیه نه زه بغاوت والی ما ځکه چې اولاد خو د هغې زنانه کې چې یا نکاح شوی او یا چې کم دی نو باغي دا دواړه خبرې په ما کې نشته نو زما به اولاد د کم طرفه کې الله فرمایي کذلک همدغه شانتي ده نه ستا خاوند شته نه چې کم دی نو ته بغاوت کې همدغه شانتي ده او ته به یې همدغه شانتي الله فرمایي هو علی هین دا اولاد ورکول په غیر د خاوند نه په ما باندې آسان دي جبرائیل علیه السلام دې ترې ګریوان کې پوکیا ورکا او چې پوکیا ورکا حضرت عیسی علیه السلام درې په خېټه باندې شو او یو دم چې کم دی دې تر ماشوم د پیدا کېدو درد راغی لاړه غریبه د بیت المقدس نه ووته او خوشې صحرا ته لاړه هلته پریشانه ده چې خدای اوس به قوم له څه جواب ورکوم قوم خو په ما بدګماني کوي الان کې ما ته به تره چې دا الله تعالی په خپل قدرت سره ماله بچی راکه لګیا د چړا پریاد کې خوشې بیابان کې ناسته ده یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ای کاش چې زه د دې نه مخکې چېرته مړه وې او خلکو زه بلکل یې را کړی وې زما هغه نښه او بلکل هغه نوم هم خلکو د ذهن نه مټاو شوی دا په کومه زندګۍ کې رالم هلته کې ناست سره خو د پاک دامنه وه الله چې کوم دی د پاک دامنه انسان په خپله باندې دفاع کوي کله چې دا لاړه هلته یو کجوري تنې ته یې راسه ډډه والې ده څوک شته نه زنانه د تکلیف یې راسه ټیم کې غریبي سره څوک شته نه او د حیا د وجې نه خپل علاقه یې پرېښوده لاړه خوشي بیابان ته او هلته کې د کجورې وچې تنې ته ډډه والې الله فرمایي وهزي الیک بجذع النخله دا د کجورې را تنه راسې وخوځوه تساقط علیک رطبا جنیا دا او په تا باندې اوس تازه کجورې ښکته راوغورځوي دا کجورې خوره او لاندې ښکته ورسره الله یوه چینه جارې کړه الله فرمایي فکلي واشربي وقر عینا همدغه کجورې خوره د دې چینې را وبس که وقر عینا او پرې بچي باندې سترګې یخوه الله عیسی علیه السلام ورکه مریم خبره خدایا زه به اوس ولې ځنګل کې خو زندګي نشم تېرولی زه به ځم خپلې معاشرې ته خلک په تپوس کوي چې دا زیرې رقم طرفه راغی نه که زه ورته یم د الله په قدرت سره وشو خلک خو یې پېژني نه خدا په ما باندې به خلک الزامات لګوي الله په خپله د حیادار انسان دفاع کوي او داسې دفاع کوي چې څوک بیا د هغه عزت تار کولی نه شي مریم خپل ماشوم بچی چې کوم دی هغه په اوږه باندې راواړه او ځان سره یې راواغسته راغی او خپلې علاقې ته راورسېده معاشرې ته راله خلکو چې ورته څنګه وکتل دا څوک دی وی دا زما بچی دی یا مریم ای مریم دا دې رقم طرفه راوړ تا خو چې کوم دی پلار ډېر ښه سړی و ستا مور چې کوم دی نو ډېره زیاته ښه ښځه وه ستا رور هارون یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه ای د هارون خور نه خو ستا پلار بد سړی و نه خو ستا مور چې کوم دی نو بده ښځه وه دا تا ولې د هغه هارون د رور په لمن باندې د پلار په لمن باندې د مور په لمن باندې داغ ولګو الله مریم ته طریقه خولې وه د حیادارو زه خپله دفاع کومه څوک د حیادار عزت تار کولی نه شي څنګه چې ته لاړې خلک به تا ته وایي چې ماشوم کم ځی و نه ته به ماشوم طرف ته اشاره وکړې چې جواب به هم دی درکوي خبرې به نه کې او کله چې تا د یو انسان تپوس کوې ته به ورته وې چې انی نظرت للرحمن الصوم فلن اکلم اليوم انسیا ما نن د الله د رضا لپاره د خبرو نه روژه نیولې ده زه به د چا انسان سره خبرې نه کوم واقع د چا هلته کې لاړه ماشوم یې وړ خلکو ورته یې دا څه کې هیر هارون خورداري څه وکړه دا ستا پلار خو هم ښه سړی و ستا مور خو هم ډېره زیاته ښه ښځه وه نو فاشارت الی ډېر عیسی علیه السلام ترې ماشوم ته اشاره وکړه چې ده نه تپوس کوئ جواب به هم دی درکوي خبره به ټوله دی کوي قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیه خلکو ورته ویې موږ به د هغه چا سره څنګه خبرې کوو چې هغه د زانګو ماشوم بچی بیا به د هغه سره څنګه خبرې کېږي عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې خبرې شروع کړې انی عبدالله زه د الله بنده یم آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الله ماله کتاب را کړی الله زه نبي ګرځولی یم وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا الله زه مبارک ګرځولی یم ما تېره لمونځ او د زکات چې کوم دی نو حکم کړی دی تر څو پورې چې زه ژوندی یم پوره تقریر حضرت عیسی علیه السلام وکړه خلکو ومنله چې مریم واقع د یې پاک دامنه واقع د چې یې رښتوني
بالکل دروغ دی نه دی ویلي واقعي چې څنګه ستارې بچي ستا پرې غیږه کې د پیدایش نه وروسته فورا خبرې وکړې همدغه شان الله په خپل قدرت سره په غیر خاوند نه تاله درکړې خلکو منله نه پاک دامن انسان یوازې مریم نه ګورې پاک دامن انسان هغه انسان چې پاک دامنی اختیار کی الله تکالیفو کې د په خپل باندې دفاع کوي ګورې حضرت یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام پاک دامنه نوجوان بالکل نوجوان او خوا کې چې کوم دی زلیخا د عزیز مصر د بادشاه ښځه حضرت یوسف علیه السلام په یوه دروازه باندې زلیخا دننه کوي دروازه بسې بیا تاله کوي په بله دروازه باندې بیا دننه کوي دروازه بسې بیا تاله کوي بله دروازه باندې بیا دننه که بیا یې دروازه تاله کړه او و دروازې چې کله په هغه پسې بندې کړې اوس زلیخې ته پته ولګېده چې اوس دی مکمل زما قبضه کې راغی اوس دی چېرته زما نه تېښته کوي په و دروازو باندې دننه دی به انکار کوي اخر به بیا اقرار وکړي چې رقمې خبرې حکم کوم هغې له په خپله باندې راشي حضرت یوسف علیه السلام پاک دامنه زلیخې چې کله و دروازو باندې دننه که قالت هیت لک تا ته ویم دې خوا راشه هغه ورته معاذ الله زه پناه غواړم د الله زه پناه غواړم ستاره خاوند چې کوم دی انه ربي احسن مثوای دا خو زما مربي او تربیت کوونکی دی ما له ښکلې ټکانه راکړې زه غلام نه یم تصور کړی ما ته خپل بچی ویلی دي زه به چېرته کې راسې هغه چې کوم دی نو سوچ او تصور وکړم اوس زلیخې خو دا خیالو دی به تر څو پورې انکار کوي دی زما مکمل قبضه کې راغی کله چې حضرت یوسف علیه السلام بالکل د پاک دامنې انتها وکړه الله په خپله باندې دفاع شروع کړه حضرت یوسف علیه السلام باندې زلیخې حمله وکړه یوسف علیه السلام دروازې ته منډه کړه ځکه هر یو انسان د خپل وس کار شروع کړي الله مخکې په خپله باندې لارې کولاوئ کله کله تاسو وایئ په دې دور کې د حرامو نه ځان څنګه ساتي په دې دور کې نظر څنګه حفاظت کې په دې دور کې ځان د ګناه نه څنګه ساتي ناغر یو بت په ذهن باندې ایښودلی ځان ترې یو لوی غر ودرولې لہذا ته د ګناه نه نشي بچ کېدی ته خو قدم واله مخکې چې کوم دی دروازې خپله الله پړانه ځي حضرت یوسف علیه السلام دروازې پورې منډه واله دروازه کولاو شوه دویمې دروازې پورې منډه واله دروازه کولاو شوه درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اومه دروازې کولاو شوې او کله چې په اومه دروازه باندې حضرت یوسف علیه السلام بار ته وته د زلیخې خاوند دروازه کې راننوت دواړه خو یې ولیدل چې یوسف علیه السلام مخکې منډې وایي زلیخه ورپسې را او د یوسف علیه السلام دا لمنې د دروازه کې راسې ونیوه یوسف علیه السلام یې شاته راښکودلې زلیخې اوس انبیاو له خو الله طاقت ورکړی داسې چې مخکې هغه زور که یوسف علیه السلام لمنې وشلېده کمیس یې شاته نه وشلېده او لاړ کله چې دواړو وکته چې دا خو د زلیخې خاوند دروازه کې ولاړ دی اوس ښځو سره خو مکر سوای هلته کې ځان له جړاګۍ جوړه کړه مکر یې شروع کړه دا دې څوک کور کې ساتلی را ستا په عزت باندې چې کم دی نو حملې کوي یوسف علیه السلام یې هی راودتني زما نه دې مطالبه کړې ده ما دې ځان چې کم دی نو خلاصو منډه مې وهله دې زما لمن شلولې ده او دې ورته را مکر کو چې دله خو یا سزا ورکو یا جیل ته ور واچوه دې تا کور ساتلی دی او د زما چې کم دی نو عزت طرف ته لاس را واچو یوسف علیه السلام پاک دامنه حیاناک د الله خوښي حیادار دفاع په خپله باندې الله تعالی کوي یوسف علیه السلام انتهایی د حیا چې کوم دی هغه انتها ته ورسېده نو هلته کې الله دروازې کولاو کړې ماشوم زنګو کې پروت دی څنګه چې مریم دفاع حضرت عیسی علیه السلام غېږه کې کړې وه یو ماشوم زنګو کې پروت دی اوس ماشوم داسې فیصله وکړه چې بالکل د یو عاقل فیصله وکړه چې داسې فیصلې ته د ډېرو کمو خلکو سوچ ځي اوس که یو انسان هلته ولاړ وي عاقل بالغ ولاړ وي او بیا د زلیخې خاوند تپوس کړی وی چې ګناه چاته و نو هر یو انسان به چې زلیخه غله ده یوسف علیه السلام بې ګناه دی ماشوم داسې ښکلې فیصله وکړه چې په خپله د یوسف علیه السلام د عقار زلیخې خاوند په خپله باندې فیصله وکړي یوسف علیه السلام هغه د مخکې یو ماشوم زنګو کې پروت دی ماشوم خبرې شروع کړې وی فیصله زه کومه لاړ شئ د یوسف علیه السلام کمیش لیدلی دی زلیخې را ټینګ کړو اوس تاسو وګورئ یو وایي دی غل دی بل وایي دی غل دی یو وایي زه ساز یم بل وایي زه ساز یم یوسف علیه السلام یې هی راودتني دې زما نه مطالبه کړې ده زلیخې وایي دې ما ته لاس راچولی دی تاسو ورشئ د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ د کم طرفه شلیدلی دی که کمیس د مخکې طرفه شلیدلی و نو بیا یوسف علیه السلام هغه چې کم دی غل او دا زلیخه سازره یوسف علیه السلام بیا رشا نه وی بیا زلیخه چې کم دی نو دا رشا وی کمیس وګورئ که د مخکې شلیدلی او که چېرته کې کمیس د شاته نه شلیدلی
وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین کدا کمیس د شاده طرف شلیدلو نبیا خو تاسو پیژنئ چې یوسف علیه السلام رښتیا وایي زلیخا دروغ وایي بیا رشاتن لمن څنګه د یوسف علیه السلام شلیده خو دته منډه والا او دې ځان لره ټینګو کنه فلما را قمیصه قد من دبر الله فرمای کمیس چې وکته ش رشاتن شلیدلو یوسف علیه السلام اقار زلیخا خون پوښه چې غلا چې کم دینو دا زلیخا او دا غي نورستا د یوسف علیه السلام صفای بیان شو الله چې کم دی یوسف علیه السلام دفاع چیرې نو دا وکړه نو خبره ماده پوری کوله قرآن شاهد دی قرآن گواره د چا پسترګو کې حیاي معاشره کې کم یو انسان حیادار چرته هم الله ګوره دا چا د بے پردې کې نه ګوره ښا